اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. اولاد ترغیب و قتال تا اللہ جل جلالہ مزید تیزواله ذکر کئی پدے باندې چې تاسو قتال وکړئ او حکمت پدې تیزواله کې دا ده چې د غیر مسلم قباحتونه بیان شول. د رښتې خیال دوی نه ساتي، د وعدو خیال دوی نه ساتي. لہذا دا د دنیا د پاره د انسانانو د پاره نقصان دیه دي او چې کوم چا کې نقصان یا غلری کول پکار وي نو جهاد او قتال دا اصلاح د ځمکې وي، اصلاح د بندګان وي، دا فساد نه بلکې فساد ختمول وي. نو چې هر کله دا فساد ختمول دي نو الله مؤمنان تیزی په دې باندې هر انسان د طبیعت په لحاظ په دې پوهیږي چې فساد څومره زر نظر ختمه او په کلکه طریقې ختمه مناسب ده. دی وخت کې مثال وکتی شي د سمګلینګ مسلې، د نشو مسلې، د ډاکو د بدابنه مسلې وي. نو داسې کم انسان دی چې هغه دا نه غواړي چې ګینه دا بدابنه دي ختم شي، ډاکې غلاګانې دي ختم شي، دا قتل و غارت دي ختم شي، دا نشي او دا سيزونه دي ختم شي. دا هر انسان غواړي چې دا فساد دی. څنګه چې موږ دا نږدې فساد پیژنو چې غلا ډاکې ژوند دپاره نقصان ده دی او آرام د انسان برباد کی. قتلونه فسادونه دارنګې نور چې کم نشي، دا چې څنګه فساد دی نو همدغه رنګې کفر دا هم یو فساد دی. الا تقاتلون تاسو نه جنګېږئ قوما د هغه قوم سره نکثوا ایمانهم چې دوی ماتې کړي دي خپل وعدې، تاسو سره وعده کړې و به وعده ماتم کړه. وهموا او دوی قصد کړی به اخراج الرسول په ویستلو د پیغمبر علیه السلام. الله دا تیزول پس وجوهات سره کوي کله په دې بنیاد باندې چې دوی تاسو سره وعده سره نه درسولې، وعده ماته کړه. هر کله چې په دوی کې د وعده وفا نشته په دوی اعتبار مه کوئ، نه چې نه کوئ نو سره وجنګېږئ. نقصان پکې دا هم دی چې وهموا باخراج الرسول، دوی د پیغمبر علیه السلام په ویستلو باندې قصد هم کړی چې دا د خپل علاقې نه وشړي. بعضې حضرات دا صفات د مکې ګرځئ، مکې والا همدغه سیرواني کړي او نبی کریم علیه السلام خلاف یا مختلف پروګرامونو آن تر دې چې وعدې هم ماتې کړي دي او سره د پیغمبر علیه السلام د قتل انتظام وکړ. الله خپل پیغمبر محفوظ کړ. نو دوی باندې ترغیب دی چې داسې خلکو سره تاسو نه جنګېږئ. وهموا باخراج الرسول. څومره تکلیفونه چې د مکې والا ورکړي بالاخره راجمع شول او دا د قبیلو په سر یو قسم چانده وکړه او یو کس برابر کو چې پیغمبر علیه السلام قتل ته کېنول. نو دا خلک د مرګ نه دي ولي. وهموا باخراج الرسول سره سره نقصان پکې دا هم دی. وهم بدؤوکم دی شروع کړي پتا سو اول مره اول کرد اول جنگ ته خو دوی وړاندې شوي. نبی کریم علیه السلام مدینه منوره ته د دوی د وجې نه راغی. د بدر په موقع چې کوم د قافلې مسله وه هغه بچ شوله، د هغې باوجود چې ستاسو کسان بچ شول بیا هم ابو جهل وی نه څو پورې چې موږ دا قتل کړي نه نو نه ځو. لہذا بدأوا دی شروع کړي په قتل باندې.
جنگم دی شروع کړ دین غزام شوی دا د تبوک موقع مسلې نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تبوک ته روانېدل په دې موقع د مدینه يهوديان او آس پاس يهوديان آباد او هغه کوشش کو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مدینه نه وباسي وعده امت کړي دي یو قوم وعده ماته کړي بیا په مختلفو انداز باندې دا کوشش کو چې پیغمبر د مدینه نه وباسي کله په خو الفاظ یره چې ته د الله پیغمبران خو په شام کې راغلي مدینه کې څه کېته نه شام ته او چې مدینه ته اوسګار راځي او کله په دې انداز چې کله پیغمبر علیه السلام تبوک ته روان شو نو دغه موقع باندې د دوی د سره دا ګمان نو چې پیغمبر دی واپس راشي ودا فضل ته د کلی علاقو خلکو سره جنگېدل دی اوس یو عظیم فوج سره دغه مقابله ده یو لوی طاقت سره دغه مقابله ده دی واپس راتګ دا کېدې نشي نبی کریم علیه السلام الله رو صحیح سلامت خپل مدینه ته واپس کو بدایو یو را روان دی او عذر نه کوي ورسمه پاره کې مضمون مخکې روان دی نبی کریم علیه السلام چې تنو بعض عذر نه بیانول بعضو د سره عذر نه بیانو اسیم واپس نشي راتلی اسلام ختم شو بیا چې نبی علیه السلام راغی نو بیا دې ته پته ولګی نو بیا د مدینه د منافقانو د يهوديانو د دوی حال دی چې نکسو ایمان قسمونه مات کړي د پیغمبر په وتلو کې کوشش کړي تاسو سره جنگونه شروع کړي اتخشونهم آیا تاسو یریږئ د دوینا جنگ او قتال وسنه کوي تیاریږئ نو الله فرمایي دا د یری خلقونه دي فالله الله احق حقدار د ان تخشوه چې تاسو د الله نه ویریږئ دا الله نه ویریږي او دا الله احکام پرې نه دی دا الله خبره او دا الله وعده ماته نه کوي دا حقدار خبره ده ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان دا سه کلام ته عربي کې شرطي کلام وای بیا دا جزاء نه غواړي کای تاسو مؤمنان او یا جزاء دا مخکنه کلام په غي باندې دلیل وي نه تو خالق الله دی د یوې وی ذره نواله د غټ نه غټ سیزه پورې دا الله پیدا کړی دی الله په دې کې تصرف کوي د الله په حکم دا نظام چلیږي چې ستاسو دا ایمان دی چې دا ارث د الله په حکم چلیږي نو بیا ته د بل نه یریږي ولې دا غزاد نو یریږي چې دا تمام سيزونه داغه په قبضه کې دي ان کنتم مؤمنین کای تاسو منن پخشو د الله نه یریږي وړاندې د قتال د پر الله حکمتونه ذکر کړي نو قاتلوهم تاسو او جنگيږي د دوی سره ورنستاسو نه بغیرم الله سزا ورکوي او دوی مدار چې ويخزيهم هر انسان د خپل مخالف کمزورتیا مونږ چې د کمزوري شي الله وی په دې قتال بدوي الله ذلیل کی او درې مدار چې وینصرکم علیهم الله بستاسو امداد وکړي تو قرآن شا میدان تا اللہ بستا امداد کئی او سلور مدارہ چے ویشفی صدور قوم مؤمنین اللہ با پدے شفاور کی مانا یخب کی پدے بانی سینے دا قوم مومنان ہر قوم دا ہر لہجے دا قومهم اغا غصات دڑونو دا دوئی دای چې پړونو کې کې می غصیری الله بدا ختم کی ولا دا پینځه خبره مرتب دی په قاتلهم باندې قتال باندې بدا یوي و خبره دا مرتب دی او دا شپږم خبره ځان له مستقله د دې وجنه عربی کې دا طریقې دا قاتلو دې ته امر وای نو دا پینځه خبره پاغي مرتب نو ځکه دا ذکر کیږي په صورت د جزم وتوي یخزیهم دا یخزی دې دا حرکت د دې هم د وجنه ملاو شو یا نصر دې يعذب دې یالنا غیر الله اذا ما فقد چاته ایمان نصیب کوم ويتوب الله رجوع رحمت کی الله پاک علی من یشاء چاله چې الله خو خشی نبی ډیر داسې چې الله ته ایمان نصیب کو دا مکه نوابان ابو سفیان دے سہیل ابن عمر دے اکرمہ دے وبل دے دا سمر خطرناک کافران د اسلام مقابله کې ولاړ الله او ایمان نصیب کړي تو الله نکفو ایمانهم چې دې ماتې کړې خپل وعده وهم دې قص کړې به اخراج
اخراج الرسول فبستلو د پیغمبر علیہ السلام وهم او دوی بدؤکم شروع کړي پتا سو اول مرتين اول کرتی اتخشونهم آیات سو یریږي د دوینا والله الله احق حقدار د ان تخشوه چې تاسو د الله نه ویریږي ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان قاتلوهم تاسو جنگي د دوی سره يعذبهم الله ذل بعذاب ورکی الله پاک بأيديكم استعصوا فلا سنو ويخزيهم الله بدي رسواكي وينصركم الله بستاسو امدادكي عليهم فدوي ويشفي او شفاء بوركي مانا يخبكي صدور قوم مؤمنين سنيد قوم مؤمنان ويذهب غيظ قلوبهم الله بختم كي بديباني غصدروا ددوي ويتوب الله رجود رحمت کی اللہ پاک علی من یشاء چابانی چه خوخشی ایمان و تنصیب والله علیم اللہ قوید حکیم حکمت والا دے اللہ تعالی ذات شی زمان و اینا بدا استار زاد